یو مجسټریټ ته یو کیس پیش شو، انګریز مجسټریټ آرډر وکړو چې 2 کاله می قید کړي. هغه ملزم ویلي 2 کاله قید کړم، ویلي او دی ملزم دی مجسټریټ ته د خزي کنزل وکړ چې کنزل یو کا اسټینوګان پر اپاسې ده چې را پاسې ده چې دوی سوول دې دې نه ونی چې ویني هغه انګريز ورته وی چې نو څه چالو شو ویجی ته د خزي کنزل وکړ، وی د خزي کنزل راته وکړ، ویل یو ویل امپاسیبل زما خزه ته د ورتل ناممکن دي. شیز از لندن، ازما خزه لندن کې ده، دا د سپیره بچی نشي ور رسیدي. د اخلاق ته وګورئ، دا اخلاق خو زمونږ په کار دي کنه، دا د انګريزانو خو نه دي په کار کنه. تاسو پښتانه وګورئ که خدای پاک هم دا د چرګو په مرز مړ کی ار او رس سره پلانې وشته. ولی وشته؟ ول په ډکه اجره کې راته وی چې غول مخوره، نو څنګه به مې نه وشته؟ نو خدای دې کور دا غفلار روان کا چې درته ویلې وی چې غول خور نو بیا به نه وشته. او چې تاسو یو سړی وی چې غول مخوره ورته وای زما دې زهر شي ته وخوره، بس خلاص شو خبره. او جګړه بنئ د پښتنو ټول مرګونه پدې کی دیکھو ګوره بیا چې په 302 کې تاسو چارج شي. نن د امام حسین یاد تاسو کوئ، شیعو کې د امام حسین څه دي او سنیانو کې څه دي، تاسو کې د ابوبکر څه دي، د عمر در کې څه دي، د عثمان در کې څه دي. هغه ورځ په یو میټینګ کې راته وایي چې اسی ته حسین دی عاشق مال آرام ته بیٹھ ویلے کیوں مالے شکل نو ته ذرا دیکھ، اپنے شکل نو دیکھ آرام تے بیٹھ. نہ تو عاشق ہے تے نہ اسی عاشق، ټول نسته ډمان کړي. تاسو وای په ایمان دا ناس خلق څومره چی ته بیا کومه بیگانه دا پاسه ته لګودري اخو مخ کا وګوره دی ګیری ته وګوره سپینه ټوپای ته وګوره ټول برابر دي، ډېر خسړې دي. دته می بیگاوی د اسلام معنا وکا غلې اوم ستا پشان شکل یو ما دته وی چې د اسلام معنا وکا چې اسلام څه ته وای، ما ته داسې تاسو خیال راغی. کم قوم چې د اسلام نوم علی او د اسلام په معنا نه پوي، د ایمان نوم علی او د ایمان په معنا نه پوي. نو عزیزانو دام سے قومی یا د دین سے کریکٹر انګریز مجسټریټ ته وای اٹ از دان ناممکن ده. شیز از لندن، زما خزه لندن کې ده، زاغه 2 کاله قید مم درته معاف کړو چې ما ته د خزه کنزل وکړ. اخلاق دیته وي، دی خو وګورئ، اخلاق پورې درته وایم. عمر فاروق د شپې گشت کوي په خپل خار کې لګیا، دلته د دې ملک دا کوساډب غوندي وزیر چې کوواټي ګیټ تم راشي نو ور سره بیګلی وي، پوم 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 خلکو ته وی چې ګینه زرا عالم الته بیګلی میګلی نه خو د شپې ګرځېدو داسې یوون اعلان دی نره نره اور بلیدو. حضرت عمر ورغه چې ورغه یو بوډای پرتا دا او درې بچی ورته ناست او په اور باندې کټوي خدا، خو چې دا بچی لوګه ډیر تنگ کینو دا کټوي کې سمسي وي دا سي کړ 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 आवाज وشي بچی بیا چپ. عمر فاروق ورته وي بوډای دا ولې وینندره مورز دا چې زم نهر مودا بچی مم نهر دی پدې کټوي کې مې کانیه چولی دی چې دا بچی مې لوګ ډېر تنگ کیو شور جوړ کی نو زور ته پکې سمسایو وام د دوی دا یقین راشي چې مور راته سپخې لګیا
نن درېم ورځ ده چې دې بچو له په دې چل دوکه ورکوما. حضرت عمر ورته ویو بی بی تا د دې ځای امیر المؤمنین ته ولې اپلای نه ده کړې، ایته دې رسۍ نه ده کړې. بوډای ورته وی د دې ځای امیر المؤمنین دې خدای تباہ او برباد کی. اوس بوډای ته څه پته ده چې امیر المؤمنین هم دا دی. وی چې ولې وی زما څه کار دی چې زه به د امیر المؤمنین دفتر ته زما او امیر المؤمنین ته به د روټۍ دپاره درخواست کوم. دا د هغه فرض دی چې راشي او ما ته ووایي چې بوډۍ تا ته څه تکلیف کوي. دا د هغه فرض دی. او شرمېدل یا قومه راشئ لنډي ارباب روډ وګورئ. دا د سی این ډبلیو او د پی ډی اے او د کارپوریشن وزیران لنډي ارباب روډ وګورئ. هغه ورځ مې لنډي خېلو ته وی مال شرمېدلو کوټلې او ډېری باغوانان او لنډي ارباب بیا هم دې کوڅه ډبو له ووټ ورکول. حامله ښځه په لاره نشي تېرېدی خو چې غړچ رشکه ووایي بچی پیدا شي. دا وزیر اعلی صاحب پہ راغلے دے اسٹیمیٹ جوڑ دے جی 35 لاکھ روپے جوڑ دی. پس صدر روڈ، ارباب روڈ، نشترحال روڈ، مال روڈ دومره کوته نه شي چې بیا فری میکس لارای ورته ولاړی. او لندی ارباب روډ دا کډی دی پکې دکانداران په خپل په سرک خاورې چی اسټیمیټ جوړ دی. اوس ان شاء الله او بش یو پکې دی د شاډن کې تقریر کول ناغي ته وی چې هو ازموکه کې اوسېږي مخیر پړ دی مخیر پړ دی. تاسو ما کامیاب کوم تاسو رنگ ته سور ټیپر په شان سورو او سور ټیپر نه سور مولي په شان سورو. نو ما شاډنډیانو ته مال دا مولای درته ولې یاد کړی خدایم دې خو بس عقل وکي. د دوی یو تلو بټخېلې تا نو دا د بورینګ ماشین هغه برمی نه دی دا یې وړي ویل کوی درته وباسم غم مکو. ما بټخېلو ته وې مال دا برمی ولې وروړي په دې پوي ول خدا کو پوي پنینو غلی غوندې مې ورته په غوږ کې وې. تاسو هغه قوم چې دې 45 کال دې قوم په شرمونو شرمولې زمون خزي دوی په شرمونو شرمولې زمون خزي یو خزي لس مړونه وکړه په پولینګ سټیشن وکړه کنه لس مړونه. یو پولینګ نه بوزي په ډاټسن کې کینی بلتا زد نورګل خزه حالت ورشي د دې شیخ خزه او د شنه ټوپای والا خزه لس مړونه د دې سرمایدارو د لاسه زمون خزو وکړو. او شیو سنی دواړه په خړ سیلاب یوړې شي دواړه. تاسو دا ټول اسلام د امام حسین په دا 10 ورځو کې را منډلې په دې ټول کال کې اسلام نشته. ها تاسو په دې 10 ورځو کې اسلام را منډلې ده د بار وفات په دې ټول کال کې اسلام نشته. حضرت عمر په جړا شو فورن کور تراغه وړه راواغستو غړی او ستوان او قجوره راغه اور مړو بیا بلکو پخپل وړه واغ غلو روټای پخې کړې. بوډای مرا پاسول او بچی مرا پاسول په روټه اوخرولا بیا ته معافی وغوښتا چې و بوډای کستا په سر قیامت کې او د دې ماشومان په سر مان جواب طلبي وشونو څه جواب وکوم. زما څه کار دی چې زه د حکمران در تبزم یا بداغه دفتر ته ورزم نه اب ټول شپه ګرځي. دلته یو شی کې نولې ده په دې گورنمنت هاوس کې ډېر خسته ده خدای دې درته وخی.
دا غزه ته کمیس لاندې پټای چولی نو ما ته چاوي چې د دا پټای دلته ولې چولی مال دا د ججوري شي آی پټی کړی هغه شی چې لاوګو نو ما ورته وی چې د یو کوچای ته خلک رااله مبارک سه وی چې ولی وی آباد ملک آباد ملک کوچای پزان راکې ویل خوري قیامت وی چې ولی وی ټول سړی خلاص شو چې د ما با ملک سړی اډو پاتې نشو صوبه سرحد والاو په شرمېدلو تاسو کې اډو سړی نشته چې د صوبه سرحد گورنر شي دا غلام اسحاق مونږ سره ښه کړي دي زمونږ په صوبه کې د سړي زوی نشته چې گورنر شي نشته وای خلې ماتې دي مونږ کې اډو سړی نشته چاره باندې کې نه نن دا د صوبه سرحد خلک دي مونږه مولیانو په غلام اسحاق په سډور کې راوغستو ته پوښي چې دا خویا سره چې د اسبرګ دي چا دلته په نواز شریف په سر راوغستو چې دا خړېلې چې د داس برګ دي آرام کې نه سچ کوي تاسو سچ تھرو آؤٹ د ملک بایکاټ پکار ووټ سسٹم چې په پاکستان کې وی او د جمهوریت نامه چې په پاکستان کې وی او تاسو دا ملک د سړی زوی کړو کمړو من راشي په قبر می متیازه دا قوم د جمهوریت قابل نه دی جمهوریت قابل هغه دی چې نن تعالی هایوي سره کې جوړي جمهوریت قابل ورشه ہندوستان دے انڈیا دا دا راجیو گاندھی بنگلے تزلاړم دا سی بنگلے ولکه په صدر کې د انګريزانو د زمانه زوړ سټایل بنگلې چی کل 15 کسه په گاډ په فیټ موټر کې ګرځېدو د میخ نواله تراوی او بحری بیړې پورې خپل جوړای 45 کال کې د مارشالله نوم نه دی راغلی په هندستان کې اوس تا ملک بیا خارختيږي مارشالله تا خدای دې درته خیر کوي هوا ور کوي لګیا دی جرنیل صاحب وی چې ټیک شي کې نه درالم ټیک شي میک شي نه یعنی ته وی چې مونږ هم خلکت ته د کومې مورز وی اخر مال خو هم سره کې مړی کې اسقاط وشیدل یو مولا پیراټو په کور دی وران شه زدي یې ما اټوله غوټه او تختوله نو دوی بم پیراټو په ټوله غوټه به تختای بیا ورته تخنیکی کوثر نیازی غوندې ذلیل انسان ذلیل اغم نن د سی ای ایجنٹ امریکن ایجنٹ اغم نن لګیا د مارشل الله هوا ورته تاسو وګورئ ماته سچ دی تاسو کړی دي زه دیکھو وګورئ ماته چپ شور مکو نن په پاکستان شیعه سنی چا په جنگ کړي دي شیعه سره به جنگ کوم ضرور خود دلایل او جنگ وکړو ټیک شو پرېدم نه زه تاسو وګورئ د موري مالک به زما تقریرونه نه زده کی کیڑا مار کا میں چھوڑا نہیں آنی زو پک تقریر کوم او کډیر یقین ناراضی تورا چوغه بم واچو خیر دی او پرېدم نه پټکې بم تور پسر دی کی چې دا غټ غټ دی او مليان دی تور پټکې او چوغه چې واچي د دی ماتم دای او چې داستا سو د مورمړی پلارمړی نو دوی پزان راي دی نوینه بیګي او غي ور سره اله داسه هاي دی غریبانو ته پکار دي چې دی غټو ته وګوري چې خدای دې تباکه ته ولي کمیس نو باسي و بیړم خرکش عقل درکې ناراضي او زه تاسو هم چې مونږ فرض دی او ته ما په مانځو نه ګورې نو په ما به غولو کې کنه ها
زه تاته وایم چې ګیره سنت ته او ما ګیره کله کړي نو په ما به توکاڼي توکي که نه اوس زه تاته وایم چې سینه وال چې دي دا کې د امام حسین شک دی او په خپله په کار دا دی چې دا غریب را پاسي او دا معتبر د دغه ځای نه ونیسي چې تو کیوں کمیز نہیں کاٹنے پاڑا چنار کې مې یو ټکی کړی او 12 کاله وشو زما په تلوی پابندي لګول مالکه دې کې ثابته کړه چې سینه والو کې جنت ته وروره زه خو زما خو جنت خوښ دی تاسو کمیس وباسئ زه ورسره پرتوګم وباسم راځئ خو په دلایلو به ثابته وای په دلایلو زستا ټول ائمه او اهل بیت رسول منم ستا او زما اختلاف په درې کسانو کې د ابوبکر عمر او عثمان کې دا په دلایلو در باندې منم کني په دې ملک خدای زما غوندې اناړي لاس کې زور راولي بیا به زه تاته وایم چې ته څنګه نه منې اوس خو تاسو جمهوریت ته خزي ووټ شته په اسلام کې جمهوریت چې تاسو وایي لکه دا قاضي صاحب یوازې یو د ټاپ عالم نه دی ورسره بهترین وکیلم دا جمهوریت دی وایي خزي خو پرېږده د دې جاهلانو نشته ووټ په اسلام کې په اسلام کې د خاص ذی آرا خلق ووټ صاحب رائے خلق ووٹ و امرهم شورا بینهم شورا بد چای شورا بسابا چې د میانو په خېټه کې پودر امریکا او لندن او سعودي عرب تلیږي د هغه خلکو شورا به نه بیړه مارکا شورا کې به کم خلک ہوم سیکرټری دفتر کې ناستم یو سېنیټر راغی د وزیرستان دا سی بونډای غوندې ګیره و دی خو ګورئ دمره پټکې په سرو دغه هغه وزیر مسجد غټ پټ نو دی اوس دسي چل کی میش 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 نه هم سیکرټری سے په خبره پويږي او نو سپوي وای میش 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 ځکه چې داخله خبرې کې میش میش وای میش 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 نو ما هم سیکرټری صاحب ته وی مال وړاندې مې دا خیالو چې قیامت لري دی اوس مې یقین راغی چې نږدې دی وی چې ولې مالدام پکې سېنیټر دی ته د دې شکل ته وګوره لکه غوبو والی پیشو چې دی بوتار ته وګوره دی خبرو ته وګوره په سېنیټ کې دا خلق پکار دي خو چې ورځ تیریږي ایمان میں پدے شعر مضبوطیږي چې ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں انجام گلستان کیا ہوگا د پاکستان په هر خاخ الوان ناس نه د پاکستان حال به څه خش د بجټ خبره قاضي صاحب وکړه بجټ خو ډېر خب بجټ مونږ له زړې ځوان کړې د دې بدمو زړې سرخی پاوډر ارزان کړ زړه چې وګورم شونډه سره کړي جینې ښکاری د سلوي د ملک له د سرخی پاوډر ډېر ضرورت واوري ناخن پالش نن سٹاټول پاکستان دین اډک کوم چې خزه ګوري لاندې نکونه سره کړی دای چې ګوري نکونه سره کړی دا خزه 24 غنټه په غسل 24 غنټه دا ناخن پالش پلستر دې نوک ته پاسا چې دې لاندې نوک لون شوی نی غسلم نوزي او دسم نکیږي منظم نکیږي نو د ناخن پالش او سرخی او پاوډر دې ملک ته ډېر ضرورت که د ټیپرو د گازرو د مولی او سرو باټینګن خو وینه معاینه چرته دی ګړګړونه نیسي د خزو له مبارکي ورکړې وه چې مبارک شلیف سټیک ارزان د شپې چې وګورې پری به چې سهار وګورې ته به چې خره د سپو یې مخ ساټلی
زمونږ یو استاد سار سبق تراغه خندلې خاندي مونږ ویل چې څه چلو شو ویل کور کې لوی غم نه خلاص شو څه ویل چې سار براتلم کور والاو براتوروي چې لګا دنداسه ځان سره راوړه دنداسه پیژنې اوس خو دې بلار سور کړ دنداسه راوړه وې زه سبقونو نوزګار شوم هیر بشوران وې راته نن وې چې کرا دې نه وړه نو کور کې بده زینی وې قران مې راواغستو وې ما ورته خزه ما دې دا قران وې چې زما به دنداسه خوخه بیره هغه مخندل خوشاله شو دنداسې نه خلاص کمی خزینه چې لپسټیک غواړي کنا میړنه قران ورته رالی او په قران قسم نه کیږي چې الله نوم ور سره نه یغسته وای منو ای قران ماره کې منو بغیر سرخی دي ته پسند سرخی نه مان بس خوشاله بشي نه بغواړي دا داسې شرمېدلې ما تاسو خیال راغی عرض میں داو چې واوره قادیانی ایجیټیشن کې زورغم بازی خیل ہوتا دا خبره مې کوله گلزار الله خان ڈی ایس پیو دا ایس ایچ او بډابیرو باته وی چې زه در سره پولیس لګم ما وینرورا زه یوازې په خپل ذمہ واره یم یوازې د قادیانانو انجمن ته ورننه وته او ټول مال ساړه کې خبره کو وای جی مال قله بلې ساره در توزګار کو خزه ماشومان او تاسو پناګزین کوي او بلې سار تملیږي او بلې سار نه بم یا هندستان ته لیږي او یا به روس ته لیږي او را بلا چې در باندې کوي نو همدردی مد نظر در تراغله ما چې پناګزین کوي خدای ته وګورئ وی څوک مال خو مسلمانان شي کنه تاسو اسیم مرزا غلام احمد تزویلی بروزی پیغمبر وای نو زویلی بروزی معنا ټمپریلی پیغمبر نو راځي دا اصلي کلمه وای زبم خلاص کا ول ستا پلاس مسلمانی خودونی رو مولیانو تم پرې د ملزم کو فیصله دا ویلو د شیخ محمدو په جامع مسجد کې بس بار وروته به د دنیا معاصره کړي و مالالکه بس مازیګر با منزل ټول راضی شیخ محمدو جامع مسجد ته مسلمانیږي ولنه یرا مولا عظیم خان ملک راته دینه خبره بلا کم ده مال د ګلونو ګنټه راوړي بس ګلونو ګنټه راوړي یو قادیانه به میرا پاسولو کلمه به می پتیرولا او خلکو به د ګلونو ګنټه ورچولې او رغبړ اغه قادیانان اوسم راضی ما پسې د جمعې مونږ کوي زما په دې خبره پوي جمعې مونږ را پسې کوي